من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر ذی مہجوری برآمد جانے عالم ذی مہجوری برآمد جانے عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف شوق و محبت سره ولولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما عزتمندو د خدای پاک جل جلاله لوی کرم او فضل دی چې دغه بهترین ورځې په مونږ او تاسو باندې یو ځل بیا راوستله مونږ او تاسو له دا توفیق را نصیب کړلو چې مونږ او تاسو کې د جمعې د فرض مانځه د پاره مسجد ته راغلي یو را جمع شوي یو یاد ساتئ عزتمندو نن ما چې کومه موضوع ده هغه موضوع زما د شهیدانو فضایل او د شهید مقام چې کله یو انسان شهید شولو دغه شهید ته الله جل جلاله څومره مقام ورکوي څومره اجر او ثواب ورته ورکوي یاد ساتئ عزتمندو شهید دا شهادت په دوه قسمه باندې تقسیمیږي یو شهید حقیقی وي او بل شهید حکمی وي شهید حقیقی دا هغه شهید ته ویل شي چې دا د کفارو په مقابله کې په میدان جنگ کې شهید شي او د په بدن باندې اثرات موجود وي یعنی مطلب دا زخمونه په موجود وي یا په سختو تکلیفونو هغه اثرات موجود وي او دا په میدان جنگ کې اومندل شي نو دا حقيقي شهید دی ښا دا حقیقت کې مرګ دغه مرګ دی بس کسو کوئی چیز په پټو سترګو باندې جنت تلاړ شمه او ما سدي حساب کتابونه شي بس دغه واحد یو لار ده چې په دغه لار کې کوم انسان ته مرګ راغې بس دا د سترګې پټې او جنت ته داخليږي بل شهادت دا حکمی دی یعنی مطلب دا دی چې حقيقي شهادت خو نه دی
خو لیکن په حکم د شهادت کې وي لکه مرګ د بجلی شولو یا مرګ د اوبو شولو یا د بل مسلمان د لاس نه قتل شولې یا چې کوم دې په تابانه دیوال را پرې وتلو یا چې کوم دې تو په بیماری کې مبتلا شولې د هغې نه پس وفات شولې یا تا ته یکدم مرګ راغلی د دې تقریبا 52 قسمونه جوړیږي حکمی مرګ شهادت هغه 52 قسمونه جوړیږي یاد ساتي عزتمندو نن سوا دور فتن کې مسلمانان بیزایا هغه شهیدان کیږي په علماء کرامو باندې بیزایا هغه سخت تیریږي هغه ته د شهادت جام نوش کوي هغه خپل د شهادت هغه سلخ خپل کی تاسو او قتل په دې سو ورځو کې د افغانستان په سرزمین باندې په دې سو شپو ورځو کې سو دماکي اوشولې او دماکي په عام خلکو باندې نه دي شوي هغه په مساجدو کې په مسجدونو کې د مانځه په دوران کې دغه دماکي کیږي او دغه مسلمانان سره د خپل امامه د خپل خطیبه د خپل پیشوا او رهنما سره هغه مسلمانانو هم ور سره د شهادت جامونه نوش کړل دا اغینا علاوه تاسو په پاکستان کې وګورئ بیزایا قتلونه کیږي یو رپاسی بل هغه چکم دی اولی بل رپاسی بل قتلای بیزایا مرګونه کیږي حدیث مبارک کی راضی چې یو انسان با کوم انسان چې قتل شي د قیامت د نخونه یو نه خدا ده چې کوم انسان قتل شي هغه ته به دا پته نه لګي چې زه په څه باندې قتل شوم او کوم انسان چې قتل کی هغه ته به دا پته نه لګي چې دا ما په څه باندې قتل کړلو یاد ساتئ عزتمندو مرګ نیټه را نږدې شوی دی مرګونه را نږدې شوی دی انسان به په خپل نیټه باندې هغه وفات کیږي خو لیکن چې کله د حالاتو ته انسان سوچو کی نو دغه بهترین مرګ چې په څو ورځو کې په افغانستان کې علما کرام شهیدان شول علما کرام خپل ویني ورکړلې شیخ الحدیث خپل ویني ورکړلې او خپل ځانونو ته اون قتل او خپل بچو ته اون قتل او خپل والدینو ته نه دي قتلې او خپل بیبيانو ته نه دي قتلې سره د دې چې په مساجدو کې هغه سخت مرحله تیریږي په خلکو باندې دا هغه باوجود علما کرام رسته شوی نه دي هغه خپل سینې دغه باروتو ته نیولې دي او صد پاره نیولې دي د حضور علیه صلوات و سلام مبارک د دین د سربلندۍ د پاره چې د حضور علیه صلوات و سلام مبارک دین هغه اوچت شي نور چې د حضور علیه السلام مبارک د دین نه لاندې کوم دینونه دي چې هغه کته پاتې شي لاندې دی او لاندې پاتې شي او د حضور علیه السلام مبارک دغه دین دا اوچت او بلند شي یاد ساتئ عزتمندو زمون په ملک پاکستان کې تاسو وګورئ د پاکستان په سرزمین باندې علماء کرام قرباني ورکړي مجاهدین حضرات قرباني ورکړي هغه ته د شهادت مرګونه ملاويږي خو لیکن د هغه جذبه نور هم اوچت شي د هغه جذبه نور هم بڑاو شي هغه رستو کیږي نه هغه نور هم په جذبه کې راشي د هغه حوصله نور هم بلند شي تاسو وګورئ د پاکستان آرمی په بارډر باندې پراته ده په هغه چرته دا نه ده محسوس کړي چې مونږ ته مرګ راځي
هغوی چېرته دا نه ده محسوس کړی چې زموږ نه بچي پاتې کېږي. نه، دا د اسلام دپاره او د پاکستان دپاره قربانۍ ورکوي. هغوی خپلې سینې ګولو ته نیولي دي، هغوی خپلې سینې باروتو ته نیولي دي، او صرف د دې دپاره چې زموږ عزیز ملک پاکستان بچ شي. په دې کې کوم عوام دي دې ته تکلیف میلاو نشي. هغوی خپلو ګولو ته د خپلې سینې دغه ګولو ته نیولي دي صرف په دې مقصد باندې چې په پاکستان کې د امن وي. خیر ده که موږ ګولو ته پراته یو، دې ته مجاهدین ویلی شي. دوی د خپل ملک دفاع کوي، دوی د خپل ملک حفاظت کوي. دغه شانته تاسو د افغانستان په سرزمین باندې وګورئ، اسلامی حکومت راغی، په هغې کې بې ځایه دماکې شروع شولې. علماء کرام الحمدلله د هغې نه نه رستو کېږي، خپلې ګولو ته سینې د خپلې سینې ګولو ته ونیولې او هغه باروت برداشت کړل چې کوم باروت خلکو راوړي او خلکو په دې باندې استعمالول. هغه باروت دوی په ځان باندې استعمال کړل، خو لیکن بیا هم د خپل دغه میشن نه هغه رستو نه شول. یاد ساتئ عزتمندو چې کله مرګ راشي او انسان ته مرګ د شهادت راشي، دې په باره کې مې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله هم د شهید وینې اولنۍ قطره هغه ځمکې ته لا رسېدلې نه وي. حضور علیه السلام فرمایي چې کله هم یو کس ته د شهادت مرګ ملاویږي او د هغه اولنۍ قطره د وینې لا ځمکې ته رسېدلې نه وي چې الله جل جلاله ورته ټول ګناهونه معاف کړي وي. یاد ساتئ عزتمندو چې کوم خلک دفاع ورکوي، کوم خلک د ملک دپاره دفاع کوي، د اسلام دپاره دفاع کوي، دغه خلکو ګوره دغه خلکو ته مرګ راغی، دغه مرګ اسې ابس مرګ نه دی، دغه مرګ د شهادت دی. نو حضور علیه السلام فرمایي چې کوم انسان هغه شهادت مرګ ورته میلاو شولو او د وینې اولنۍ قطره ځمکې ته ورسېدله، الله جل جلاله ورته ټول چې کم کړي ګناهونه د دي هغه ورته الله جل جلاله ټول معاف کړي. او خدای پاک جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے خلکو خبردار شئ، اے خلکو تاسو خبردار شئ د دې خبرې نه چې کوم د الله جل جلاله په لار کې کوم خلک شهیدان شول، هغه شهیدانو ته تاسو د مړي نسبتونه کوي. ګورئ تاسو دغه شهیدانو ته مړي ونه وایي، دغه ګورئ ژوندي دي ژوندي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ، ستاسو عقل هغې ته نه رسیږي. دا ژوندي دي. بل ځای کې خدای پاک جل جلاله فرمایي چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، چې تاسو ګمان مکوئ د هغه خلکو په باره کې چې هغه د الله جل جلاله په لار کې شهیدان شي. هغه خلکو په باره کې تاسو دا ګمان هم مکوئ چې دا مړه دي. ګورئ خدای پاک فرمایي چې تاسو دا ګمان او دا سوچ ونه کوئ چې دغه خلک مړه شوي دي. نه، دغه خلک ګورئ ژوندي دي. او بیا خدای پاک جل جلاله ورپسې فرمایي چې بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکې دغه خلق ژوندي دي او دغه خلقو ته د الله جل جلاله په نیز باندې رزق هم ملاویږي. د بعضې باطلو عقیدهونه خدای پاک جل جلاله اعراض وکړلو چې ستاسو دا خبره ټیک نه ده، که تاسو دا وایئ چې کله شهید شي هغه شهید هم مړی دی. نه، دا مړی نه دی. ګورئ دا شهید دی، دا ژوندی دی، دته په قبر کې رزق ملاویږي. او همدغه شانته چې کله مرګ د شهادت چاته راځي، هغه خلکو په باره کې مې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک د جنگ احد په میدان باندې، د جنگ احد په موقع باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تپوس وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن ربیع دا په کوم حالات کې وي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې اے زما صحابي لاړ شه او د سعد بن ربیع
رضی الله تعالی عنہ مبارک حالات معلوم کا هغه په کوم حالات کې دی او هغه ته زما سلام وایا او د سلام نه پس ورته وایا چې اے زما صحابي اے د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابي ته په کوم حالات کې تا ته څه محسوسيږي حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک روان شولو د احد په میدان کې ګرځي شهیدان زې په زې باندې لټای او یا شهیدان پراته دي او څه زخمیان دي سو هغه شهیدان چې هغه چې کوم دی د دنیا نه رحلت کړي دي هغه شهیدان هم پراته دي حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه ګوري او سعید بن ربیع رضی الله تعالی عنہ مبارک په لټون کې دی هغه مبارک ګوري پدې کې په یو سایت کې سعید بن ربیع رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه ولیدلو چې هغه ډیر زیات زخمی وو ډیر زیات زخمی شوی وو په هغه باندې د نیزو گزارونه پراته وو د تورو گزارونه په پراته وو د غشو گزارونه په پراته وو خدا مبارک لا وفات شوی نه دی دا مبارک لا ژوندې دی چې کله حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته راغله ورته وی چې سعید بن ربیع رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پتا باندې اول سلام وی د سلام نه بعد تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ما ته دا خبره وکړه چې د دنه تاسو کا چې ته څه محسوسه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د سعید بن ربیع رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوس کړي چې ته په دې حالات کې څه محسوسه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لا د سلام جواب واپس ور کړي او ورته وایي چې زما سلام په حضور علیہ السلام مبارک باندې وایا او دومره خبره ورته وکا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دومره وایا چې سعید بن ربیع رضی الله تعالی عنہ مبارک وایي چې ماته په دې اخیری مرحلو کې د جنت خوشبويان محسوسيږي زه د جنت خوشبو په دنیا کې محسوسوم زلا وفات شوه نه ما په د مبارک باندې او یا د نیزو او د تورو گزارونه چلیدلې دي او یا زخمونه په پراته دي خو لیکن بیا هم دا سوي چې زه د جنت خوشبو محسوسوم مبارک چې کله دغه خبره وکړه د خبرې نه پس دغه صحابي مبارک د دنیا نه رحلت وکړلو هغه مبارکو دنیا نه تشریف یوړلو وفات شولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دغه صحابي مبارک راغله او عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو سلام قبول کړلو ستاسو سلام نه پس په تاسو باندې سلام ویلو ایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه ویل چې زه د جنت خوشبويان محسوسوم زه د جنت خوشبويان په دنیا کې محسوسوم زلا د دنیا نه ما رحلت نه ده کړې او بیا هم زه د جنت خوشبويان محسوسوم نیاز ساتي عزتمندو چې کله شهید کیږي او کس او دا په زخمونو کې پروت وي او د تمرګ راځي د شهادت مرګ تر نږدې دی نو دا دغه زخمونو په وجه باندې دا د جنت خوشبويان غره محسوسه ها کله هم چې انسان زخمی شولو او د تمرګ راځي دغه د شهادت مرګ دا نوش کوي نو دا اسنه دا اس مرګ نه دی دا اول نه د جنت خوشبو محسوسه کړي وي دا غینه پس چې کوم دی دا وفات کیږي او یاد ساتي عزتمندو چې کله شهید وفات شي کم شهید د دنیا نه رحلت کی نو دغه شهید د پاره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می فرمایي چې دغه شهید با د خپل کور د او یو کسانو شفاعت کوي یو شهید په کوم کور کې موجود وي نو دغه شهید به بیا د خپل کور د او یو کسانو شفاعت کوي نو یاد ساتئ عزتمندو چې کله هم شهید وفات شولو د دنیا نه رحلت وکي نو دغه شهید به د او یو کسانو شفاعت کوي د یو کس نه د دوو کسانو نه د لسو نه د شلو نه د او یو کسانو شفاعت به دغه شهید کوي او د په شفاعت باندې به دغه او یا کسانو جنت ته داخليږي او همدغه شانته بل حدیث مبارک کې راځي
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می فرمای چې یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. حضور علیہ السلام مبارک فرمای چې کله شهید ته ټول ګناهونه معاف کیږي، ټول ګناهونه ورته بخښل کیږي. حضور علیہ السلام مبارک می فرمای چې الا الدین مگر قرض ورته نه معاف کیږي. ها چې کله هم په شهید باندې قرض وي هغه قرض ورته نه معاف کیږي، نو ټول ګناهونه ورته الله جل جلاله بخي. نو یاد ساتئ عزتمندو، که څوک داسې کسان وي چې په هغې باندې قرضونه وي، د دې حدیث مبارک نه دا خبره ثابته شوله او دغه انسان ته مرګ د شهادت هم راغلی، نو بیا ورته خدای پاک بخښنه نه کوي. د څه وجې نه؟ په ده باندې پردی حق پاتې شوی دی. خدای پاک پردی حق چاته ګورې نه معاف کوي. ها خدای پاک د خپل طرف نه هر ګناه تا ته معاف کولی شي، خو پردی حق ګورې تا ته خدای پاک جل جلاله نه معاف کوي. نو یاد ساتئ عزتمندو، کله هم په چا باندې قرضونه وي د قرضونو نه ګورې ځان خلاص کوي. که چا غیبت هم کړی دام قرض دی، که چا ستاسو باندې بل داسې حق سلام د باندې چا چولې تا جواب نه ورکړي دام ګورې قرض دی. ها که چا نه د پیسې اغستې وي او دغه پیسې تا نه وي واپس کړي دام ګورې قرض دی. قرضونه دغه قسمه ډیر دي، خو لیکن دغه قرضداري نه به ته معافي غواړي، دغه قرض به ورته ته خلاصې، نو د هغې نه پس که تا ته مرګ راغی او ته شهید شولې نو تا ته به خدای پاک جل جلاله بخښنه کوي. الا الدین مگر بخښنه به ته نه کوي چې چا باندې قرض پاتې شوی. ها او همدغه شانته بل حدیث مبارک کې راځي، د بخاری شریف حدیث مبارک دی. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ. حضور علیہ السلام مبارک بخاری شریف او مسلم شریف د حدیث مبارک را نقل کړی دی. حضور علیہ السلام مبارک د شهادت تمنا څومره کړې ده. حضور علیہ السلام مبارک د خپل ځان د پاره شهادت څومره خوښ کړی دی. حضور علیہ السلام مبارک می فرمایي چې زما د قسم به په هغه ذات باندې چې چا په دست قدرت کې زما روح دی. حضور علیہ السلام فرمایي چې زما د په هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په دست قدرت کې زما روح دی، زه دا خبره ډیره خوښوم چې ما ته د شهادت مرګ ملو شي. د هر یو سیز نه زه دا خبره ډیره زیاته خوښوم چې ما ته د شهادت مرګ ملو شي، ما ته د شهادت مرګ ملو شي. او حضور علیہ السلام مبارک بیا فرمایي چې زه بیا ژوندی کړی شم او بیا ما ته د شهادت مرګ ملو شي. بیا حضور علیہ السلام فرمایي چې زه بیا ژوندی شم بیا ما ته د شهادت مرګ ملو شي. بیا حضور علیہ السلام فرمایي چې زه ژوندی شم او بیا ما ته د شهادت مرګ ملو شي. نو حضور علیہ السلام مبارک د شهادت د مرګ تمنا دومره زیاته کړې ده. یاد ساتئ عزتمندو، د شهادت مرګ دا ګورې په قسمت باندې رسیږي، دا په قسمت باندې دغه مرګ د شهادت ګورې رسیږي. دا چې کله الله جل جلاله چاته خوښه شي نو هغه ته خدای پاک جل جلاله د شهادت مرګ ورکي. تاسو وکتل د صاحبانو هغه زمونږ استادان صاحبان مبارکان هغوی خپله قرباني ورکړله، په څه باندې ورکړله؟ د دین د دفاع دپاره ورکړله. مدرسې ته را روانېږي، هغوی سره د خپلو طلباو پرچې دي، د هغې سره د خپلو طلباو کتابونه دي او مدرسې ته را روان دي، خو لیکن د دوی په زړه کې یاره نشته دی. هغوی چې کوم دی څه وکړله؟ را روان دي او هغوی دغه قرباني د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین د خاطره ورکړله. دغه د شهادت جامونه نوش کړل. صاحبان مبارکان په یو ورځ باندې د یو کورنۍ نه 4 جنازې اوچتې شولې، خو هغوی بیا هم خپله هار ونه بیللو. اوس هم الحمدلله د هغوی مدرسې آبادې دي. بیا د هغې نه پس دغه د 2008 خبره ده، د هغې نه پس تاسو راشئ وګورئ په 2014 کې د جاوید شهید رحمه الله شهادت ته وګورئ. په 14 ستمبر 2014 کې د هغوی مبارکو شهادت وشولو. هغوی مبارکو سره هم هماغسې طریقه وشوله. د خپلو اساتذه کرامو په نقش قدم باندې را روانو. هغوی مبارکو سره هم پرچې وي، د خپلو طلبه کرامو د خپلو شاګردانو پرچې ورسره وي. هغوی هم د چا نه یره نه وه، هغوی هم په زړه کې یره نه وه، صرف محبت د حضور علیه السلام او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین په زړه کې ګرځولو. هغوی را روانو، هغوی هم چا په لار کې شهیدان کړل، خو د هغوی د کورنۍ نه الحمدلله هغه یو جاوید شهید رحمه الله مبارکو چې د هغوی د کورنۍ نه یو عالمو. اوس الحمدلله 5 کسان د هغوی د کورنۍ نه علما کرام شول. د هغې نه علاوه تاسو وکتل
په 2016 کې دغه شانته په پاکستان کې د نابغه جانان شهادت وشولو د حضرت شیخ غلام حضرت غلام صاحب شهادت وشولو د غي والد صاحب خواجه صاحب رحمت الله علیه شهادت وشولو د غینا بعد د سمیع الحق صاحب شهادت وشولو د غینا پس تاسو ډیر مرګونه د شهادت وکتل وریا ساتي عزتمند علما کرام بیا هم د خپل میشن نه دی رسته شوی او یا ساتي عزتمندو دغه علما کرامو مرسته وکي دغه علما کرامو لمنونی سي دغه علما کرامو سره شان بشان ودرېږي نو ان شاء الله دنیا مم خسته ده اخرت مم خسته وي او کنا د علما کرامو نه مونږ نفرت وکړلو مخم تنواړولو نه دنیا شته دی او نه آخرت شته دنیا به هم ذلیل وي آخرت به هم ذلیل وي او کچا د علما کرامو د شهداو دفاع وکړه نیات ساتي عزتمندو داغه خلکو به هم دغه مقام وي کوم مقام چې دغه علما کرامو ته ملاویږي په آخرت کې ځکه حضور علیه السلام فرمایي چې المرء مع من احب په دنیا کې چا سره محبت وکړلو په آخرت کې به د هغه خلکو په سب کې رپاسي علما کرامو سره چا محبت وکړلو دغه خلک به د علما کرامو په سب کې رپاسي د شهداو سره چا محبت وکړلو د شهیدانو په سب کې برپاسي کله چا د نور خلکو سره محبت چې هغه د اسلام نه هټ کړو هغه د اسلام نه اوټ خلکو وردا به دغه خلکو سره په ورځ د قیامت باندې بیا رپاسي ها چا د نور خلکو سره هغه کې اجراګان وي کډمان وي کاغه نور سندرغاړي وي دا غوي سره چا محبت وکړلو بعض خلک وایي چې ما باندې د پلاني سړی یا د پلانې ډمه سندره خلګي دا ستاد هغه سره محبت ته ګوره ښا دا خبره یاد ساتي تا د هغه سره دا محبت ته زکه د باندې خلګي کنه هغه د شریعت خلاف کار کوي ته ما باندې داخلهږي نو پورز د محشر به هم د هغوی په سب کې بیا رپاسي او کتا داسې ویل چې د یو عالم دین هغه بیان په ما باندې خلګي نو یاد ساتي عزتمندو دغه کس به بیا دغه عالمانو په سب کې رپاسي یا د یو ناتخوانۍ چا ناتخواني کوله او ویل چې ما باندې د پلاني سړي ناتخواني خلګي دا به ګورې دغه ناتخوانانو سره په سب کې رپاسي یاد ساتي عزتمندو وخت ډیر مختصر دی خو بس اخیری خبره زما دادا د ټول تقریر خلاصه می دادا د علما کرامو سره ودرېږي د علما کرامو تعاون کوي دا غوی مرسته وکي بس دا از موستا اخرت هم دی دا از موستا دنیا هم ده چې کله موستا د علما کرامو هغوی سره امداد وکړلو مدد وکړلو د هغوی منګولې مونږ مضبوط کړلې بس مونږ به ان شاء الله العزیز کامیاب یو هم په دنیا باندې هم په آخرت باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله إله العالمين لا سوى شول وورد له شول مولا كريمه طول تبد عمل کولو توفیق را نصیب کی گناهونه را ته خدای معاف کی مشکلات هم خدای حل کی جوړو کې خدای خیر او برکت واچول کی خپل رضا را ترا کی د خپل حبیب رضا را ترا کی مولا کریمه د مسلمانانو حفاظت کی د مجاهدین حفاظت کی الہ العالمین د علما کرام حفاظت کی خدای جل جلاله د علما کرام د عام مسلمانانو ویني بے ضایع متوي الہ العالمین مسلمانانو اتفاق نصیب کی خدای دا کوم مشن چې په مسلمانانو کې دا کوم يهوديانو یا چې کوم امریکایان دي او غیر مشن روان کړی دی مولا کریمه دغه امریکا دا که يهود دي که نسواره دي او د مسلمان خلاف دي او دغه بارود د مسلمان خلاف استعمالي خدایا دغه امریکم ذلیل کی دغه يهودم ذلیل کی دغه نسوارم ذلیل کی الہ العالمین دغه امریکایان یا چې څومره د دوی ملګری دي او مسلمانان ته به تکلیف رسي مولا کریمه د خپل قهر په سپېړه باندې واله کی خدای مسلمانان ته نجات ورکي الہ العالمین په خپل مینس کې په جګړو په بدو باندې واړو لکی الہ العالمین مسلمانانو اتفاق نصیب کی خدای جل جلاله د مسلمانانو دا بند بیړه الہ العالمین یو ځل بیا بلند کی الہ العالمین او د مسلمانانو بول بالا کی خدای جل جلاله ټول ناراضی شي اخر خاتمه د ټول په ایمان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه